السلام علیکم ورحمت الله. موجوده د پاکستان او افغانستان په درمیان کې کوم پیچیدګي روانه ده او کوم حالات یې خراب کړي دي، نو د دې حوالې سره یو دوه خبرې ستاسو مخې ته عرض کول غواړم. دا ویډیو د اخره پورې وګورئ او شیر هم کوئ چې د دې د سمولو کم خلک وي هغوی په دې لږ غور او فکر وکړي. دوه خبرې دي چې دا اختلاف د پاکستان او افغانستان په منځ کې ولې جوړ شوی دی، او بل خبره دا ده چې د دې اختلاف یا د دې موجوده صورتحال نقصان څوک اوچتوي. نو اولنۍ خبره دا ده چې کله په 1893 کې چې کله برطانیې په بھارت باندې حکمرانی شروع کړه، نو برطانیې دا یره محسوس کړه چې روس چې دا هغه ټیم سوپر پاور و، دی به خپل علاقه سیوا کوي هسې نه چې دی زمونږ سرحداتو یا زمونږ حدودو ته راورسي. نو د افغانستان سره چې دا د روس او د هندوستان په منځ کې یو قسم پول و، نو د افغانستان سره معاهده وکړه. برطانیې په 1893 کې معاهده وکړه د افغانستان د امیر سره. امیر عبدالرحمن خان په هغه ټیم کې د دې امیر و. د هغه سره دا معاهده وکړه چې زمونږ به یو بارډر مقرر شي او د هغه بارډر پورې به د برطانیې هندوستان حدود وي او د هغې نه اخوا چې دی نو دا به افغانستان شروع کیږي. نو افغانستان به د دې بارډر نه دی خوا مزاحمت نه کوي او برطانیه به د دې بارډر نه اخوا مزاحمت نه کوي. کم موجوده بارډر چې اوس موجود دی هم دا ډیورنډ لاین دی ته ویل کیږي. دا په هغه وخت کې مقرر شو په 1893 کې. بیا د وخت تیریدو سره چې کله 1947 کې الله رب العزت پاکستان ته یو آزادانه شان ورکو او دا یو آزاد اسلامی مملکت جوړ شو، نو افغانستان په دې باندې دا نقطه اوچته کړه چې د دې ټیمه پورې د امیر عبدالرحمن خان او د برطانیې په منځ کې یو معاهده شوې وه، لہذا برطانیې حکمرانی ختمه شوه د هندوستان نه. اوس هغه معاهده به مونږ ختمو او دا لاین چې کم دی نو دا مونږ نه منو، ځکه چې دی زمونږ د افغانستان ډیره حصه خپل ځان سره قبضه کړې ده. هغه حصه کم چې د خیبر پښتونخوا صوبه ده او داسې قبایلي اضلاع چې ورسره کم دي، نو دا حصې چې وي نو دا په یو وخت کې د افغانستان سره وي. نو افغانستان په دې باندې دا نقطه اوچته کړه، دا اعتراض یې وکړو چې یاره دا علاقې چې کمې دي نو دا زمونږ دي، دا به مونږ له واپس میلاویږي، یعنې بارډر دی د دې نه اخوا وویلی شي.